نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علاقه تعالی ډیرو ګرانو نازولو زمونږ د دې علاقې ډېر دروند مشر ملک صاحب د یو اصلاحي جرګې نوجوانانو د مختلف پاټونو راغلو قدرمندو عزتمندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وی د بغاوت په اخیری رکعت یم او په مزمت ستړی شوم. قدرمندو څو ورځې وړاندې موږ د بجلۍ خلاف د ظلم او د بربریت خلاف یو مظاهره دلته وکړه، یو ریلی مو وکړه. د دې علاقې مشران راغونډ شو، د دې علاقې کشران راغونډ شو، د یوت دا نوجوانان راغونډ شو. خو موږ پوښتنه د خپل ریاست نه کړې وه، موږ د حکومت نه پوښتنه نه وه کړې. او د حکومت نه پوښتنه ځکه نه کوله چې نگران حکومت دا په دې خبرو کې ککړ نه وي. خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې زمونږ وزیر اعظم کاکړ صاحب ځان په دې خبرو کې ککړ کو او زمونږ شک پیدا شو. ته ځکه کاکړ صاحب ککړې په دې خبرو کې چې تا هغه ورځ بیان ورکړو چې مهنګایي دومره نشته چې خلک دې روډونه بند کړي، مهنګایي دومره نشته چې خلک دې پیجام هړتال وکړي. نو کاکړ صاحب واوره، مهنګایي خو ځکه نشته چې هغه ورځ زما یوې خورلڼې سره د خپل ماشوم د 3 کلنه نیر ته ودانګل د دې مهنګایي او د بجلۍ د لاسه. نو کاکړ صاحب مهنګایي نشته، کاکړ صاحب مهنګایي ځکه نشته چې هغه ورځ 4 ماشومان سره د خپل مور او پلار، هغه مور او پلار وله زار ورکړه د دې بجلو د لاسه، د دې مهنګایي د لاسه. نو کاکړ صاحبو 6 لاشونه د یو کور نه ووته د دې مهنګایي د وجې نه. نو کاکړ صاحب مهنګایي نشته، کاکړ صاحب مهنګایي ځکه نشته چې هغه ورځ یو ځوان جان هلکه په موټرسایکل باندې راځي او په پمپ کې ودرېږي، تیل اچوي. یو کس ته تپوس کوي وایي د سهار نه مې دوکاندار یم د روپۍ خرڅ نه دی کړی او بیا په ژړا شي. نو ځوان جان سړی چې په ژړا شي تاسو ته پته ده. نو کاکړ صاحب دا واوره چې ته یوه مهرۍ، تا ته د مهنګایي څه پته ده؟ مونږ خو وي ته وزیر اعظم راغلی د خپل ټایم او پروټوکول یې په پاس کې زیبه، خو د ټولو نه غټ ذمهوار غټ دا کاکړ په دې خبرو کې ککړ دی. دا مهرۍ دې خبرو نه راوستې ده چې دا ظلم ستم بربریت او جبر وکړي. خو ملګرو تاسو سره هم یو څو خبرې کول غواړم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم وایي چې لا یلدغ المؤمنین من جحر واحد مرتين. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم وایي چې مؤمن سړی به د یوې سوړې نه 2 پیرې نه چیچلی کېږي. نو زه تاسو نه دا پوښتنه کوم، د دې عوامو نه پوښتنه کومه چې 6 کاله تیر شو، خو دا خلک په قسمه قسم طریقو باندې مونږ دوکه کوي، دا غریب ذلیله کوي، دا رسوا کوي، دا جبر او ظلم روان دی. لهذا وروڼو غټه ګناه زمونږ ده او دا درته هم وایم چې مونږ به قبر ته ځو، آخرت ته به ځو، رب ته به مخامخ کېږو. که فرض که تاسو د دې ظالمانو مرسته کوئ، د دې جابرانو مرسته کوئ او دوی بیا دا ظلم او ستم او بربریت کوي، نو په دې کې به مونږ ککړ یو. لهذا وروڼو دا ظلم، دا بربریت، دا جبر دا مونږ نه منو. ریاست ته درخواست کوو، ریاست ته ریکویسټ کوو چې زموږ اوس دا راوتل دا خو ډېر په پرامن طریقه دي، خو لهذا ته مونږ په دې مه مجبوروه چې مونږ روډونه بند کړو، ستاسو له دفترو مخو ته احتجاج وکړو او درخواست کوم وروڼو ستاسو په خدای قسمي چې د دې واده والا خلاف خو داسې احتجاج وکړئ چې د تاریخ په کتابونو کې ولیکلی شي او د دوی دا بیلونه مه داخلوئ او چې کم لایمین درتو
پوښتنې ته ودرېدو ویې وهئ او زیات یې وارې زما علني الا البلاغ